موږ چې کله جمع تراشو ګورو چې امام سجده کې دی یا اولی سجده کې یا دویمه سجده کې یا تحیات کې ناسینه د مقتدی ورسته ولاړ وي اور انتظار د دې خبرې کې چې د امام قیام تراشي زبور سره نه تو تنم دا بالکل غلطه خبره ده. ځان په دې خبره تاسو پوه شئ. ترمذی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله جمع موږ تراشي کم حالت کې امام دې فورا امام سره ځان شامل کا. مثال په تور باندې که رکوع ته ورسېدي د رکوع درته کروڑه حصہ میلاو شو بیا هم د امام سمع الله لمن حمدنا ویل مخکې سره ته شریک شي رکعت درته میلاو شو خبره ختمه ده. ځان په دې مسلې باندې تاسو پوه شئ. خو که امام اولی سجده کې دی چې راشي الله اکبر نیت وتړه الله اکبر وې تکبیر تحریمات زم الله اکبر وې ډایرکټ سجده ته لاړ شولې کم از کم ستا عمل نامې کې ایوه سجده خو زیاته شو کنه اور امام برابر سي الله اکبر کی دویمه سجدي بولګي عمل نامې کې د دو سجدي زیاته شوي کنه شي سجده عبادت ته کنه دی عبادت خو معنی کنه خو شامل شي امام سره ست قیام کې ولاړې کله ګیره ګره کله سر ګره کله ټوپه سیده کې کله لمنی سیده کې په باندې امام سره فورا شریک شه اور که امام یو سجده کړي دویمه سجدي کې ناشته فورا الله اکبر وې تکبیر تحریمه بیا الله اکبر امام سره دویمه سجدي کې شریک شه کم از کم عمل نامې کې خدای و سجده زیاته شو کنه اور کہ امام تحیات کے ناس سے اللہ اکبر ډېر کو سره تحیات کې شامل شه. ہاں بیا واشهد ان محمدن عبده و رسوله پر رسول واجب دی کہ امام فورا پاسی ته ناس وسا عبده و رسوله پر زر ضرور به امام سره شریک شي. ندیو چې دا مسله کتان غلطه ده کچا درته کړي ده کار چا کړي غلطه مسله درته کړي چې امام قیام کني تور تا غټم پر یو درګه خیر دی امام قیام تر پاسی بیا ور سره شریک شي. او بل امام چې کله قیام ته رسی یو منټ یا یو نیم منټ لګي او ته سب کې اسه ولاړې کو تک وانته د خو مده یو نیم منټ عبادت وکړه کنه ولا سجده وکړه دویمه سجده وکړه تحیات کې شریک شه چې کم وخت عبادت کې تیریږي دا ثواب ډیر دی کنده سي ولاړې کې ثواب ډیر دی. دیو جن زمو اکثر د پښتنو ته پښتنه سره ډیرو خلکو ته دا پته نشته دي چې امام کم حالت کې وسره شریک کول شریکی دل پکار دي مسله نه خبر نه بس امام سجدي کې پروت یو دا ولاړ غریب صف د کدی مسلې نه اوسه پر نه خبر عمل دني کړي استغفار و باندې وکا آینده د پر چې کله جمع تراشي امام په کم حالت کې فورا وسره شریکيګا دې ته انتظار ما کو چې امام قیام تراشي بیا ور سره شریکيګا دا غلط سوچ دي غلطه مسله د چار چا د بیان کړی.